کم بل به 15000 روپۍ راته و هغه 18-20,000 روپۍ لاړو او په یو میاشت کې 3 سلو پیرې دی بجلی ګرانۍ. آیا د موږ په دې مجبوره کوي چې موږ خلاص شروع کړو؟ موږ سره نور څه چان نشته یا د ملک زموږ هغه ټول دارومدار په ټوریزم هغه شیز کورل دیو ختم کو. روزانه نه خبر راځي هغه ونیو هغه پرېښودو هغه لکو د خلکو توجه بل طرف ته بي. لہذا په دې د انتهایي پر زور مزمت کړو چې یاره د دې شیز نه خلاف شي. کم زیاتې د خالص د غریب سړي لپاره د ټول دنیا اصول دا دي چې مهنګایي راځي خو د هغې سره د مزدوري سیوا کېږي. لکه تاسو وګورئ چې یاره ګوری وړه یو کال مخکې په 100 مخکې په 1200 روپیو نن په 3000 دی. دغه شانتې لکه بجلي په 2 کاله مخکې په 15 روپۍ یونټ و نن چې ته د بجلۍ کلکولیشن وکړه پرون ما خپل چې وکړو په 56 روپۍ یونټ پرېږدي. نو دغه شان چې هر شي ته ته وګورې دا پېټرول په 100 روپۍ و نن په 300 دي. هر مونږ اخبار ګورو یا د سوشل میډیا باندې مونږ ګورو نو په پاکستان کې بله خبره نشته خو صرف د مهنګایۍ خبره ده او تاسو ټولو ته معلومه ده چې بیا زموږ د سواد چې کوم دی دا د ډېرو مشکلاتو او د ډېرو تکلیفاتو سره مخامخ دی. دلته طالبایزیشن راغلی دلته سیلابونه راغلي قدرتي آفتونه راغلي دي او بل طرف ته حکومت خلک په دې خبره باندې مجبوره کوي چې دلته کې هغوی وختن په وختن باندې د ټیکسونو په حواله باندې دلته خبره کوي چې موږ دلته ټیکسونه اخیستو. دې ټایم په دې ملکي او عام خبر روانه ډېره زیاته چې هره کم بل به 15000 روپۍ راته و هغه 18-20,000 روپۍ لاړو او په یو میاشت کې 3 سلو پیرې دی بجلی ګرانۍ. آیا د موږ په دې مجبوره کوي چې موږ خلاص شروع کړو؟ موږ سره نور څه چان نشته یا د ملک زموږ هغه ټول دارومدار په ټوریزم هغه شیز کورل دیو ختم کو. اوس خلک په دې مجبوره کوي چې یاره لکه دې په ما باندې بل لګي خو دا بل خو به دا سړی دی چې نو باسي که نه دا ګراني او دا څیزونه چې رالل بېتحاشه او بل دی یا ایم ایف نه زموږ یو سوال دی چې دا شی تاسو ایله میله په غریبانانو باندې دغه کوئ. دوی خو شرطونه تړلي چې موږ د غټو خلکو نه فلانې کوو ډینګې کوو. روزانه نه خبر راځي هغه ونیو هغه پرېښودو هغه لکو د خلکو توجه بل طرف ته بي. لہذا په دې د انتهایي پر زور مزمت کړو چې یاره د دې شیز نه خلاف شي. اوس ګوره پرون دا اعلان وکړو چې بجلی به 50% نور ګرانو ګیس چې دی به 50% ګرانو. آیا ولې دوی موږ له څه راکوي خو زموږ د خولې نه دا نوړۍ وباسي نو د هغې نه به بیا موږ مجبوره کېږو چې موږ به نوره کونډې اچوو موږ به خپلې میټرې بندوو. نو موږ دې په سیول نو پروانې باندې نه مجبوره کوي او موږ دې ته سوال کوو. ګوره د دې نه مخکې چې موږ حکومت ته څه مطالبه کوو د هغه دې حکومت منلې ده. موږ دا مطالبه پر زور د خلکو چې دا غریبانه خلک دی موږ په دې مه مجبوره کوئ. آج کل ہمارے خاص کر ہمارے علاقے کے وہ ہمارا جو فائدہ ہے وہ ٹورزم سے. لیکن بدقسمتی سے آج کل میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ سواد میں فلڈ کا خطرہ ہے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوگا جس سے تباہی ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ خود جا کر دیکھیں تو دریاؤں کا معمول بالکل معمول کے مطابق ہے. فلڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ افواہ سن کر بعض سیاح اپنے بکنگ جو ہے وہ منسوخ کراتے ہیں جس سے اس ملک کو اس علاقے کو کافی نقصان ہوگا. میرے معزز ساتھیوں آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ بہت سی ترقی یافتہ ممالک کے دارومدار کے نصاب وہ ٹورزم پر ہے. مثال کے طور پر اگر چائنا کو ہم دیکھ لیں تو چائنا کی مین انڈسٹری جو ہے وہ ٹورزم ہے. اس طرح اٹلی یورپ مثلا انگلینڈ اٹالین جس کی بھی ممالک ہے ان کی کیونکہ ٹورزم کا ایک مسئلہ ہے جس میں جو پیسہ آتا ہے اس علاقے میں خرچ ہوتا ہے واپس بھی پیسہ نہیں جاتا ہے. لہٰذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ افواہوں پر عوام سے مطالبہ ہے افواہوں پر کار نہ دے اور حکومت سے مطالبہ ہے جو خدا را اس مسئلے پر توجہ دے اور غیر ضروری افواہوں کے روکنے کے لیے اس کی اقدامات بتائے. زخو د سواد ریپریزنټیشن د منګوري بازار د طرفه بلکې د ټول سواد د تاجر برادرۍ د طرفه د سواد چیمبر اف کامرس چې کوم نن کوم موجوده پریس کانفرنس دی هم په قومي مسایلو باندې دی موږ برچول د حمایت اعلان کوو او دوی دا یقینجاني او دا تسلي ورکوو چې دوی کله د هړتال وینا یې وکړه
یا بل څه داسې اقدام یې پورته کړو نو انشاءالله تعالی تاجر برادري او سوات هوټل اسوسییشن چې څومره دي دا به بهترین طریقه باندې به د دوی سره اوږه په اوږه باندې به ولاړئ او څنګه چې زما د عزتمندو مشرانو خبرې وکړې چې سهار مونږ اخبار ګورو یا د سوشل میډیا باندې مونږ ګورو نو په پاکستان کې بله خبره نشته خو صرف د مهنګۍ خبره ده او تاسو ټولو ته معلومه ده چې بیا زموږ د سوات چې کوم دی دا د ډېرو مشکلاتو او د ډېرو تکلیفاتو سره مخامخ دی دلته طالبایزیشن راغلی دلته سیلابونه راغلي قدرتي آفتونه راغلي دي او بل طرف ته حکومت خلک په دې خبره باندې مجبوره کوي چې دلته کې هغو وختن په وختن باندې د ټیکسونو په حواله باندې دلته خبره کوي چې موږ دلته ټیکسونه اخیستو بیا په هغې زموږ داسې چیمبر دا ملګري د هوټل اسوسییشن او تاجر برادري د سوات سیاسي پارټیانې پاسې او په هغې باندې غږ وکړي اوس هم موجوده حکومت چې یو کال توسیع ورکړې ده یقینا چې دا خصوصا د سوات د خلکو سره د مرکن ډیویژن د خلکو سره خصوصا زیاتی دی ورسره کم زیاتی دی خالص د غریب سړي دپاره دی د ټولې دنیا اصول دا دي چې مهنګایي راځي خو د هغې سره د مزدوري سیوا کېږي لکه تاسو وګورئ چې یاره ګوری وړه یو کال مخکې په 100 ول مخکې په 1200 روپیو نن په 3000 دی دغه شان دی لکه بجلي په 2 کاله مخکې په 15 روپیو یونټ و نن چې ته د بجلۍ کلکولیشن وکړه پرون ما خپل چې وکړو په 56 روپیو یونټ پرېوځي نو دغه شان چې هر شي ته ته وګورې دا پېټرول په 100 روپیو نن په 300 دي نو د دې سره سره که فرض کا د دې غریب سړي دا حالي او بیا خاص کر لکه زه به دا وایم چې هغه په ملکن ډیویژن کې چې کوم صورتحال دی ډېر وخت نه دی شوی لږ وخت شوی دی دا خلک دا سخته دا هر څه چې تېرې شوي دي خو دا خلک دې به دی نه مجبوروي چې بیا لکه دغه شان دي د انډسټرۍ دا حل شي زموږ د هر کاروبار دا حل شي ظاهره د خلک به بیا هغه طرف ته ځي او بیا به دغه مالکانان چې دي دغه به کمانډران او د نور نه به طالبان جوړ شي نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ به دی نه مجبوروي چې موږ هغه کار وکړو چې هغه نه یې کول په کار ولې چې اوس د هېڅ چا وس نه کېږي د یو غریب سړي وس نه کېږي چې هغه ځان له وچه ډوډۍ پیدا کړي نو وړه واخلي چې په هغه باندې د بجلۍ دا بیل کم حل دی د بجلۍ بیل چې نن راشي په هر کلي کې د هر سړي سره دغه غم وي چې یاره زه د بجلۍ بیل وګورم هغه د دې لپاره چې څنګه یې وګوري نو هغه بیا د 15 ورځو دپاره د هغې دپاره د قرض دپاره ګرځي لہذا حکومت ته خواست کوو چې خلک دې په دې نه مجبوره کوي چې هغه سیول نافرماني شروع کړي هغه میټرې بندول شروع کړي هغه کونډې لګول شروع کړي